رب العالمین د خوانا. نو باب کیف کان بدء الوحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، شروع د وحی نو شو. او اخیری باب قول الله تعالی وندع الموازین القسط ليوم القیامه. شارحین د حدیث دلته وای حافظ بلقینی ابن حجر نو ټول نقل کوي چې اخیری اثر او نتیجه د اعمالو دی یو انسان هغه وزن د اعمالو دی. چې کله وزن د اعمال وشو د دین رستو د انسان د عمل سره د یو بنده د عمل سره بل تعلق نشته. اخیری تعلق د اعمالو سره هغه د وزن دی. د چا کاسه د اعمالو چې درنده شو نو دا من الفائزین د کامیابونه دی. د چا هغه چې خفت او سپکه شو دا د ناکامونه دی. الله دې زموږ تاسو تل د اعمالو حسنو دا درندي. نو د انسان د اعمالو سره اخیری اثر اخیری نتیجه چې متعلقه ده هغه د وزن د اعمالو ده. نو باب قول الله تعالی وندع الموازین القسط ليوم القیامه. احادیث مارتج په یو قول باندې نور اقوالم پکې راغلي دي او چې متابعات تعلیقات موصولات ټول رواخلي نو دوه اتیا د پاسه 9000 حدیث حافظ ابن حجر دا قول نقل کړی. اول د حدیث انما الاعمال بالنیات او اخر د حدیث كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. څه حسن ارتباط دی د ابتدا او د منتها په منځ کې. انما الاعمال بالنیات حدیث مقدم کړ اشاره دی ته کوي چې ستا دا ټول اعمال دارومدار به بچا باندې وي دا به په نیت باندې وي. رستو صحیح البخاری کې امام بخاری امت اسلامی ته د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د قول او د عمل او د ژوند او د سنتو او د احوال یو مجموعه پیش کړه او دا به ځان کې راولي. دا به په خپل بدن کې په خپل کور کې په خپل وطن کې په خپل کلی کې ولس کې په خپل بچو کې خو دې ټولو د قبولیت دارومدار بچا دی. انما الاعمال بالنیات دا په نیت باندې. او اخیری حدیث بیا دا پیش کړ چې هغه کې ثقل د فل میزان خبره ده. دې کې اشاره دی ته وشو چې ستا د عمل کې درندېږي د قیامت په ورځ باندې دا به د چا د وجې نه درندېږي. انما الاعمال بالنیات دا چې ستا په یو عمل کې څومره نیت خالص دی دا عمل د قیامت په ورځ باندې ډېر وزن والا عمل. مسلمانانو ورونو د عام مسلمانانو په دې باندې سر خلاصېږي. د قیامت په ورځ باندې حساب د اعمالو د عدد په اعتبار نه دی چې تا څومره عمل کړی دی، تا سل عملونه کړی دي، تا زر عملونه کړی دي، تا لس عملونه کړی دي. الته د کیفیت خبره ده. الته اخلاص څومره زیات دی، الته ستا په عمل کې اخلاص څومره زیات دی بس دا وزن لري. دیو چا په عمل کې اخلاص نشته که اعمال ډیرم زیات دي هغه وزن نه لري. او د چا په عمل کې اخلاص زیات دی للهیت زیات دی د الله سره معامله صفا ده داغه عمل ډیر وزن لري داغه عمل ډیر زیات دروند دی. تاسو ته په حدیثو کې بار بار د ریاکارو بحث راغلی دی. یو ډیر لوی سړی به دنیا کې ځان ته به مجاهد وای، ځان ته به قاری وای، ځان ته به عالم وای، ځان ته به سخی انسان وای، فلان فلان. خو چې کله په عمل کې اخلاص نو د قیامت په ورځ باندې د عمل د الله په وړاندې هیڅ اعتبار نه لري. نو انما الاعمال بالنیات. امام بخاری وایي چې دا څومره مجموعه می تاسو پیش کړی ده. او فاضل حدیث او فاضل د علم او طالب علم او فارغ علم ته بزید دنیا ته وز دا مجموعه پیش کوي. خود ټول په اول کې اصلاح معامله مع الله. دا الله سره به خپل معامله صحیح ساتي. الله سره به خپل معامله صحیح ساتي. ما د خپل دورې حدیث طالبان ورونو ته خبره وکړه. خپل تاسو ټول زمونږ رونه استای خدا خپل د درس شاګردان هغه سره سړی ازادي لګه زیاته وي هر قسمه خبره ما یو خبره وکړه غوي غریبان ور باندې هم جوړل ډیر. ختم بخاری کې مشوا درس کې به مې ورته بار بار کوله. مش طالبان ورونو تاسو فارغ شوي الله به ډیر عزت درکې نورم الله یې دنیا او د آخرت عزتونه تاسو لم درکې. د قندهار د مزار شریف او د فرا او د بل ځای دي ځای مرګري موږ سره زموږ چې کومه درسګاه او مای د دې ځای نه تاسو ته تر هغه قندهار تر مزار شریف تر هرات فرا پورې په سرکونو باندې خلک ولاړ دي او الحمدلله هغه حالت تاسو مې راوستلای دی. هغه وخت نه دی اوس مخکې چې به زمونږ مرګره فارغ شو د افغانستان مرګره خاص کر نو موږ به په دې انتظار و چې اوس کوم ځای کې دې ته زولنۍ اچول کېږي او اوس به د کوم ما بس نه د کوم جیل نه به د اطلاع موږ ته راځي چې دا باګرام ته ورسید پولی چرخی ته ورسید او که کوم ځای ته الحمدلله هغه ځای ته به اوس تاسو نه رسېږئ. ښه
هغه ځای باندې ستاسو ورونه اوس حاکمان دي، ستاسو مشران اوس ورباندې حاکمان دي. خو بیا مې یو مثال ورته پیش کړي چې په دې ټولو لارو باندې تاسو ته خلک ولاړ دي او هغوی تاسو ته ګلونه غاړو کې اچوي، تاسو ته ځای په ځای باندې موټر ودرولې دي، تاسو ته ځای په ځای باندې سلامي کوي په زرهاو زرهاو خلک. خو که الله راضي نشي، الله راضي نشي، انما الاعمال بالنیات، اخلاص معامله مع الله، که الله په موږ نه په دې کې راضي نشي څه فایده به تاسو ته وکړي؟ ما ته به یې وکړي؟ وایي نه، هېڅ فایده موږ ته نه کوي. دا ټولې دنیا والا وي چې زنده باد، دا ټولې دنیا چینلې انټرنیټ او فیسبوکونه او تلویزیونونه او فلان فلان ستا په تصویر، ستا په شکل، ستا په ګلونو باندې نشر کېږي، خو الله ته قبول نشي، څه فایده موږ ته؟ وایي نه، هېڅ فایده نشته. نه، انما الاعمال بالنیات. او بیا مې ورته بالعکس مثال پیش کړ. الحمدلله ټول همداسې تاسو یاستئ، او دا د مدارسو طالبان، دا خواران، فقیران، ملنګان، دا همداسې خلک وي. ما چې الله دې هغه وخت مه راولي، هغه به الله نه راولي. تاسو د مدرسې نه وځئ او په لاره کې خلکو تیږې رغښتي کاڼي او دا باتینګڼ او خوسا بینجان وغیره دی رغښتي، دلته تاسو سره دا منډۍ نږدې ده. اکثر د سیاسي جلسو کې وي هغه یو مشر په دې باندې وشته د چا د توهین دپاره. تاسو به دې خوسا باتینګړو باندې، په رومیانو باندې ولي، په تیږو باندې مولي، فلان فلان، ستاسو تر ولایته پورې ستاسو داسې کار روان دی. خو الله خوشحاله رهي، الله درنه راضي دی. ستاسو د الله په منځ کې معامله صفا ده. څه مشکل شته؟ نه، هېڅ مشکل نشته. وذلک فی ذات الاله وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزاحی. نو انما الاعمال بالنیات. نو دا مې یو د تسلۍ خبره تاسو ته وکړه چې تاسو سره چې انما الاعمال بالنیات در سره شو او نه د الموازین القسط پورې خبره ورسوله او تر اخري حدیثه پورې مو رسوله او ډېر درسونه په صحیح البخاري کې تاسو ته وړاندې کړی شو. پروا مه ساتئ، کدی کې ملنګي راتله، کدی کې فقر راتله، کدی کې غربت راتله، هېڅ مشکلات پروا به نه ساتئ. تاسو باندې الله ډېر لوی انعام کړی دی، الله دې راضي اوسېږي. او دا مجموعه د احادیثو د 209 اتیا استادانو نه پیش کړه. 209 اتیا. عجیبه لطیفه کې دا ده، اول استاد محترم د مکې مکرمې دی، حمیدی، د امام شافعي صاحب خاص شاګرد دی، عبد الله ابن زبیر نوم دی، ابو بکر کنیه ده، او حمیدی باندې مشهور دی. الحمیدی، حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان بن عیینه. اول حدیث کې چې راغلی د امام بخاری رحم الله د علم ابتدام د مکې مکرمې نه شوی، د وحی ابتدام د مکې مکرمې نه شوی ده. او باب کیف کان بدء الوحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم. اخیری استاد احمد ابن اشکاب دی، خپل د په باره کې وای تاریخ کې آخر من لقیته بمصر، وای اخیری چې زه په مصر کې زما د کم شیخ محترم سره ملاقات شو، هغه څوک؟ هغه احمد ابن اشکاب. اخیری ملاقات زما د سره شو. او په دې اسم کې څه ښکلې لطیفه ده. اول حمید دی او اخیری احمد دی. حمید د تصغیر صيغه ده، احمد د اسم تفضیل صيغه ده. په دې منځ کې دا ټول چې پیښ شو، دا ټول استادان د محمودین دي. دا کتاب محمود دی، د دې کتاب طالب محمود دی، او دا کتاب د احادیثو د محمد صلی الله علیه وسلم کتاب دی. امت حمادون دی. د دې امت چې کوم بیرغ دی د قیامت پر ورځ هغه ته لواء الحمد ویل شي. د دې امت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم مقام دی هغه مقام محمود دی. او د دې امت چې کوم عظیم کتاب دی د الله د خانه داغه خلاصه الحمدلله رب العالمین. او هر مقام د قران الحمدلله رب العالمین باندې شروع، هر حصہ د قران. او جنت ته چې نوځي د دې امت چغه الحمدلله الذي هدانا لهذا، دا چغه ده. حمد د غزاد لر چې مونږ دې زه تراوس. او اخیری چې اخیری आवाज او اخر دعواهم الحمدلله رب العالمین. نو امام بخاری دا خپل کتاب د حمید نه شروع په احمد باندې ختم، اشاره دي ته کې دا کتاب محمود، د کتاب شیخ محمود، د کتاب طالب محمود، د کتاب مدرسه محموده، د دې کتاب خادم محمود، د دې کتاب حافظ محمود، د دې کتاب ساتونکي محمود. دا ټول محمودین دي، ځکه دا دین د چا دی؟ محمد صلی الله علیه وسلم. دا دغه دین دی. او دا کتاب کې چې کوم احادیث دي د 193 صحابه کرامو نه پیش کړي. 193 صحابه کرام، یعنی روات احادیثو په صحابو کې د صحیح البخاری دا 193 کسان دي. اولهم سیدنا و امامنا بالحق
عمر بن الخطاب رضی الله عنه دی. ځکه اول روایت د انما الاعمال بالنیات هغه د فاروق اعظم عنه نه نقل شوی. اخیری روایت هغه د سیدنا و امامنا حافظ الحدیث او اول شیخ الحدیث د اسلام حضرت ابو هريره